بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو، تاسو ته په دې ویډیو کې په نظر باندې راځي چې دغه یو زنانه ده چې دا کله په بیت الله شریف کې خانه کعبې ته نږدې شي نو بیا واپس په شا باندې راتښتي او دغه چغې وایي او جاړي. دا څه وجه ده چې څومره معلومات وکړی شو، څومره خبر زموږ مخې ته راله، نو دغه زنانه چې کوم دی په خلکو باندې به دغه سحر او جادو کوو، او ځکه په خلکو باندې سحر او جادو کول دا بالکل ناجایز او حرام دي. د خلکو په منځ کې د ښځو د خاوند په منځ کې جداوالی راوستل، یا د ورور او خور، یا د پلار او زوی، یا د زوی او مور، د دې ټولو خلکو منځ کې چې کوم دی جداوالی راوستل، د دوی په منځ کې نفرتونه اچول، دغه رنګې چې کوم دی هغه په خلکو باندې سحر او جادو کول. او تاسو ته پته ده چې په خلکو باندې په یو مسلمان باندې سحر کول، په هغه باندې جادو کول دا بالکل حرام دی، ناجایز کار دی. نو دې زنانه دا کار کو نو چې خانه کعبې ته نږدې شي نو هلته واپس په شا باندې تښتي او جاړي، یریږي او هغه ورته صحیح په نظر باندې راځي نه. نو دا د دې د دغې ګناه چې کوم دی هغه سزا ده. چې څوک یو ګناه کوي، یو جرم او زیاتې کوي، داسې حرام ناروا کار کوي، نو الله پاک له په دنیا کې هم سزا ورکولی شي او په آخرت کې خو به ورکوي. نو دغه چې کوم دی د دغې زنانه نه عبرت اخیستل پکار دی. که څوک داسې حرام کار کوي، ناجایز کارونه کوي، د هغې نه توبه ویستل پکار دی. دنیا ده، ډېر خلک هم داسې دي هغه دغه ناروا کار کوي، د ښځې خاوند په منځ کې، د پلار او زوی په منځ کې، د لور او مور په منځ کې، د ورور او ورور په منځ کې، د خور او خور په منځ کې چې کوم دی جداوالی راولي، نفرتونه اچوي، د هغوی باندې سحر او جادو کوي. دا بالکل حرام او ناجایز کار دی. او د دغې ښځې نه چې کوم دی عبرت تاسو اخیستلی شئ. که څوک هم دا کار کوي نو ستاسو دپاره دا یو لوی عبرت دی. د دغې ښځې نه چې کوم دی تاسو عبرت واخلئ. نو الله رب عزت دې موږ نیک عمل توفیق راکړي، او الله رب عزت دې موږ د خپل نافرمانۍ نه وساتي. وما علینا الا البلاغ.